ایاک نعبد و ایاک نستعین. زما یو درخواست دی کام ته چې نن د ډبلیو سی پي افیس نه او دوی راغلي دي. مونږ ته یاد شي چې کله 2013 نه اول د پاکستان تحریک انصاف حکومت نو نورو نو مونږ به چې کله په لورۍ او کوټې چوک تلو نو کومه فضلات به چې د قربانۍ و لري وغیره هغه په میاشتو پراتو. نن الحمدلله فخر سره دا خبره کوو چې مونږ په خدمت باندې یقین ساتو. نن څلور پنځه ورځې اختر ته پاتې دي، غټ اختر ته د قربانۍ اختر ته قربانۍ ته پاتې دي. او بیا هم د ډبلیو سي پي چې څومره سټاف دی ماشاءالله هغه ایډوانس کې راغله او هغه خپله دلته د صفایي یو آغاز وکړو، یو مهمه شروع کړو چې دوی به ګرځي په یو علاقه کې خپل شاپینګ میم هم ورکوي او خپل اګاهي مهم هم کوي او پوینټونه هم ښیي چې تاسو څنګه قرباني وکړئ. هغه پوینټ خپل د څاروو کم ګن چې دی هغه پوینټ ته تاسو ورسوئ نو انشاءالله تعالی دا به فوراً اوچتېږي او ستاسو علاقې به صفا سوترئ. زه یو ځل بیا د صوبایي حکومت د ډبلیو سي د ټول سټاف د سی او صاحب د منیجرانو صاحبانو د زد ایم صاحبانو او د علاقې د امایدینو د خپلو درنو مشرانو شکریه ادا کوم چې الحمدلله مونږ ته الله پاک ستاسو د خدمت مقرره کړه او بیا هغې نه بعد چې دی په هغې باندې انشاءالله مونږ او تاسو پوره عمل وکړو نو انشاءالله زمونږ هغه خبره بحیثیت یو مسلمان چې صفائی نصف ایمان ہے نو انشاءالله تعالی په هغې باندې به پوره کوشش کوو چې مونږ کامزن یو نو الله به زمونږ دنیا او آخرت ښه ساتي. اولاد مونږ او تاسو د ټولو ایمان نصیب کړي، اولاد مونږ او تاسو کامیاب کړي. والسلام.